اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خپل مطالب بیان کول نه مخکې زه تاسو ټولو ګرانو لیدونکو خدمت کې سلام عرض کوم او د ټولو ملګرو په اسبان ولایت ولا څه دغو ویډیو کوونو زحمت کوي زه هغو شکریا ادا کوم. امیدوار یو چې خدای متعال دغه اعمال دوی ما ټول نه قبول مقبول وګرځوي. دوستانو تاسو سره غواړم زه نن د 15 شعبان یعنی 15 شعبان شپه حواله سره خبرې وکم د هغه فضیلت او د هغه اعمال تاسو خدمت کې زه بیان کوم. او د 15 شعبان د 15 شعبان فضیلت کې هندغه کافی دی منجی عالم بشریت حضرت امام زمان علیہ السلام ولادت با سعادت د 15 ثابته واقع شوه دی. و اندی مناسبات سره زه تاسو ټولو دوستانو ولیدونکو خلکو خدمت کې د منجی عالم بشریت امام زمان علیہ السلام حواله سره هم تبریک عرض کوم. دوستانو یو روایت ذکر کوم فضیلت حواله سره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه روایت یې 15 شعبان شپې نه خدای طرف نه ندا کیږي څه او خلکو آیا څو ګناهګار شته دي څه هغه راشي مو وغړي و زه هغه معاف کوم هغه ته مغفرت وکم. آیا څوک د سکاشته دي څه هغه روزي کم دی هغه غریب دی هغه راشي زه هغه روزه کې توسعه ورکم د هغه روزي زیاته کوم. آیا څوک حاجت غوښتون شته دی چې زه هغه حاجت برآورده کوم. آیا څوک بیمار شته دی چې هغه ته زه شفا ورکم. و امیدوار یا ټول دوستانو نه چې انشاءالله 15 شعبان شپې کې لسونه وچات کو خدای متعال نه دعا وکړو چې خدای کومه وبا راغلی دی خدای دغه وبا ټول عالم انسانیت نه رفع او دفع کړي. یو بل روایت کې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه روایت چې محروم واقعي هغه کس چې هغه د 15 شپې اعمال او برکات نه محروم وګرځيږي. پس دغه روایتو مد نظر ستل سره په کور د روشي د 15 شعبان شپې کوم اعمال دی په کور د هغه ازدا کو او هغه په ځای باندې وروړو. اولین عمل هغه د غسل کوونه 15 شعبان شپه څه کله رڅي هغه ټیم نه پکار د انسان غسل وکړي. روایت کې دی چې د غسل سبب کېږي چې د انسان ګناهانو نه سپک شي ګناهانو مغفرت وشي. دویم عمل د شپې کې هغه د شپې تیروله یعنی احیای شب ټول شپې تیروله دعا او استغفار او المنځ او نورو دعاوانو سره. دریم عمل امام حسین علیہ السلام کوم زیارت 15 شعبان والا هغه زیارت الوستنا روایت کې دی امام حسین علیہ السلام زیارت به اس کېږي چې انسان ګناهانو مغفرت وشي. اندیشونه دعاونه دي چې مفاتيح الجنان کې شیخ عباس کومی بزرګوار هغه ذکر کړی دي. هغه دعاونه یو دعا مختصر څه اول ټکی هغه دعا دغه دی چې اللهم بحق لیلتنا هذه ومولودها یعنی خدایا نن شپې له خاطره او نن شپې ثابت چې کوم مولود روان دی امام زمان علیه السلام هغه له خاطره نه مو باندې رحمت او برکات نازل کړي مو ته ګناهونو مغفرت وکړي مو حاجتونه برآورده کړي. بل شی چې مستحب دی د شپې باندې هغه دعای کمیل الوستنه. حقیقت کې دعای کمیل د مولا امیر المؤمنین علیه السلام اندغه شپې باندې کمیل چې یو صحابي دی د امام علی علیه السلام هغه ته یی چې ای کومل نن شپې باندې دغه دعا وایه چې دا دعای حضرت خضر علیه السلام دی چې دعای کومل اندغه شپې باندې 15 شپې باندې کومل ته تعلیم ورکړلو چې اکثریت خلک چې کوم دي هغه شب جمعې باندې او 15 شعبان شپې باندې دغه دعا تلاوت کوي. بل عمل چې آسان دی ډیر زیات آسان دی دوستانو ته خو غوږ واچوئ هغه دغه عمل دی چې 100 مرتبه وایي چې سبحان الله سلواره سبحان الله سلواره الحمدلله سلواره الله اکبر و سلواره لا اله الا الله
روایت کې دی چې هر چا دغه اعمال وکړلو خداوند متعال دغه ټولې ګناهانې بخشش کوي او د هغه اخروي او دنیوي حاجتونه برآورده کوي. و یو عمل چې زه اخري ذکر وکم چې ډیر زیات مبارک عمل دی، هغه 2 رکعاته المونځ دی. هغه 2 رکعاته المونځ اول رکعت کې سوره هم نورسته قل یا ایها الکافرون ولا سوره وایي، دویم رکعت کې سوره هم نورسته سوره توحید وایي. هغه نورسته وړه غونډه کې دعا د مفاتيح الجنان کې ذکر شوی دی، دوستان مراجعه کولای شي. هغه نورسته چې کومه دی بیا سجدې ته لاړ شي، سجدې کې 20 مرتبه یعنی 60 واره یا رب، 2 واره یا الله، 2 واره لا حول ولا قوة الا بالله، لاس واره ما شاء الله، بیا لاس واره لا قوة الا بالله و اخیری کې صلوات واستوي. روایت کې دی هر قسم کې حاجات لري، اگر چې هغه ډیر واسع ویلی نه وي، ډیر سخت ویلی نه، خداوند تعالی حاجات دغه انسان برآورده کوي. خدای دې متدغ شپې کې نیک عمل او توفیق عنایت کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.